سړی د پاره هر قسم جامه غسل جایز دي. سپینه جامه دا غوره او بهتر ده، سنت ته نږدې ده. نور هر رنگ هر کلر اغوستی شي ما سوا د سور رنگ نه یا هغه رنگ چې زنانو ته نږدې وي. لایک کیا شعر کیا د الله د رضا د پاره دا د قرآن درس د قرآن ترجمه په پښتو په اردو دواړو کې او دا د 32 نمبر آیات سورت اعراف 32 نمبر آیات سورت اعراف 32 نمبر آیات والی تر 36 نمبر آیات پورې ترجمه قرآن به پکې هم خی قرآن تر الفاظ به هم خی او ته به اردو کې معنی هم خی او په پښتو کې به مولانا مفتی سعید شاہ صاحب پاکستان کراچی لانڈی توحید آباد کالونی نواز شریف اسکیم کے سامنے عثمانیہ مسجد نیئر لانڈی اسٹیشن نیئر داؤد چورنگی با بیانی پختو کې انشاءاللہ تر اخره پورې ګوره او صرف د الله د رضا د پر لایک او شیر کې ګوره تاسو په لایک او په شیر کې دوه باندې با الله پاک تاسو ته اجر راکړي. خلک به قرآن ترجمه اوري او منګو تاسو به قبرونو کې منګو تاسو ته به اجر ملاويږي او د غډېدو او د ډانس په دې باندې د خلکو وخت به ضایع کېږي. چا چې لایک ورکو او یا چا شیر کړه د لایک کېدو مطلب چې دا زبردست ده. په ورځ د قیامت به الله پاک تپوس کوي نو به تاسو ته درخواست دی چې به د دین ویډیو اذان قرآن د علما بیانات لایک او شیر کوي صرف د الله د رضا لپاره. الله پاک ته خپل ایمان او محبت وښیي ان شاء الله کوي به کنه ان شاء الله ویډیو اخره پورې ګوره او کومنټ هاي زما خدایا کومنټ څوک نه راکوي پیسې نه څه مشوره راکوي صحیح ده جی ان شاء الله الله هم خوشحاله که الله هم د زړه حاجتونه پوره که اوس ویډیو مخې ته ګوره تر اخره پورې. او جامه کې دا لحاظ پکار دی چې دا پړکی به پټ نه ساتي دا به څرګند دي. بعضې خلک مانځه ته ودرېږي نو په سر ټوپۍ نه نو بیا دا سوال کوي چې آیا بغیر د ټوپۍ نه ګډي موز نه کېږي؟ بغیر د ټوپۍ نه خو موز کېږي، بغیر د کمیس نه هم موز کېږي. چې کمیس وباسي بنې نه وباسي نو بیا هم موز کېږي. خو د مانځه یو احترام دی یو ادب دی. لکه دا ذکر شو یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد، اے د آدم الوادا واخلای خپل خایس پنیز د مانځه پنیز د سجدی پنیز د هر جمعات. کله چې مانځه ته ودرېږي نو بیا خپل خایس ډول ډال زینت سر پټول ټول بدن پټ ساتل دا ضروری دي. او زنانو د پاره داسې جامه اغوستل چې هغې کې ویښته ښکاري یا بدن ښکاري داسې نری جامه نو هغې کې موز نه کېږي. مانځه لپاره به بیا بله جامه اغوندي چې هغې کې ټول بدن پټي د سر ویښته غوږونه ټول اندامونه صرف لاس او خپا او مخ دا به مخ نه پټي نور به ټول بدن پټي. نو اول ذکر شو یا بنی آدم لباس په 3 قسمه دی. بیا دویم ځل ذکر شو یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، شیطان تاسو بیلاری نکی گمراه نکی خطا نکی. جامې د نو نباسی لکه څنګه چې د عربو نوستی وي. د عربو سړو به چې کله طواف کو د بیت الله نو جامې به وویستی او زنانو به شپې طواف کو نو جامې به وویستی. خو دې کې چې کوم قریشو مشران نو هغې به جامې نه ویستي. هغې دا خیال چې زمونږ دا جامې پاکې دي او د نورو خیال دا چې زمونږ جامې دا ناپاکې دي پلیدې دي موږ پکې ګناهونه کړي دي نو دې کې عبادت نشو کولی. دریم ځل بیا راوړو یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا. هر څه خورئ هر څه څکئ خو یو خیال ساتئ اسراف مکوئ. ابن عباس رضی الله عنهما فرمائی هر شی خوړی شي هر شی اغوستی شي هر شی څکلی شي خو یو خیال دا ساته چې اسراف مکوه یعنی زیاتې مکوه. دویم دا چې تکبر مکوه. هر جامه اغوستی شي هر قسم خوراک خوړی شي ځان له بګره حلاله کا ګډ حلال کا غوی حلال کا دا خوړی شي هر قسم مشروبات شربت څکلی شي حلال
خو یو دا خیال دی چې اسراف مکوا یعنی زیاته، دویم دا چې تکبر مکوا. نور هر څه حلال دي. محرمات ذکر کړي. قل او یا پیغمبره من حرم زینت الله، چا حرام کړی دی خایس زینت د الله، جامه کی، خوراک کی، کور کی، هر شي کی. او یا پیغمبره من حرم زینت الله، چا حرام کړی دی خایس ډول ډال زینت د الله، التی هغه اخرجا چې پیدا کړی دی لعباده بندیانو لرا. اخرجا وسته دی یعنی پیدا کړی دی. الله په خپل خایسته دی، خایسته شی خوخی. ان الله جمیل ويحب الجمال. خایس دا د الله خوښ دی. من حرم زینت الله، چا حرام کړی دی خایس ډول ډال زینت د الله، هغه چې الله پیدا کړی دی بندیانو لرا. والطیبات من الرزق، او پاک شیزونه د خوراک نه چا حرام کړی دي. تاسو ولی بزان بندوي حراموي چې الله نه دی حرام کړی. قل او یا پیغمبره هيا دغه نعمتونه دغه خایس زینت ډول ډال للذین آمنو د پاره د هغه چا دی چې مؤمنان دي فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې. دنیا کې کنن کافر مزی کې نو دا د مسلمان د وجه. قل هی للذین آمنو، الله وی دا نعمتونه د دنیا د پاره د مؤمنانو دي فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې، خالصتا یوم القیامه، او خالص یوازی وی د پاره د مؤمنانو قیامت کې. دنیا کې الله مسلمان د وجه کافر لهم ورګي، او آخرت کې به صرف مسلمان لور کی کافر لبنه ورګي. کذالک دغرنگی نفصلو صفا صفا بیانو الآیات حکمنا احکام لقوم یعلمون، ها قوم لرا چې پویږي. حرام شذونه وزدادي. قل او یا پیغمبرا انما حرم ربی الفواحش، یقینا حرام کړی دی رب زما فواحش بے حیاي کارون لرا، ما هغا ظهر منها چې مخامخي سرګندی، وما او هغا بطنا چې پټي. د بے حیاي کارونه د فحشای کارونه دا ټول مخامخ کوي او کپټ کوي، دا حرام دی. لکه بڑبن طواف کول دا حرام دی، یا پټ زنا کول دا حرام دی. انما حرم ربی الفواحش، یقینا حرام کړی دی رب زما بے حیاي کارونه، هغه چې مخامخ یو هغه چې پټي. والاثم او هر قسم گناه حرام دی. والبغي او ظلم زیاته حرام دی. بغیر الحق نا حقا نا مناسب. تاسو بزان بخپل یو شی بندوي حراموي، هغه نه دی حرام، حرام دادی. د بے حیاي کارونه حرام دي، سرګند یو کپټ. هر قسم گناه دا حرام دی، هر قسم ظلم زیاته دا حرام دی. وان تشرکو بالله، او حرام دی شرک الله سره، ما هغه لم ينزل به سلطانا، چې نه دی را لګل شوی پاک کولو دا غیس دلیل. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، او دا چې وی الله باندې هغه چې نه پويږي. فحشا کارونه حرام دي، هر قسم گناه حرام دي، ظلم زیاته حرام دي، شرک حرام دي، شرک اعتقادي او که شرک فعلی. وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، شرک اعتقادي. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، او شرک فعلی. یو شی الله نه دی ویلې او ته بزان باندې نو بیا به عذاب ولې ناراضي. ولکل امه مکذبه اجل، هر ټول کې لرا، هر جماعت لرا، هر امت لرا یو وخت مقرر دی. د عذاب یو وخت مقرر دی، هغه مخ کې نه کیږي. فاذا جاء اجلهم کل جراشی اجل نیټه ددی، لا یستاخرون ساعتا، نرست کیږي یو سکند یو ساعت.
ولا یستقدمون او نمخ کی کیږي نو رستو کیږي یو سکن یو ساعت لکه څنګه چې نمخ کی کیږي یا بنی آدم دای سلورم ځل راوړو اے الواد آدم علیہ السلام اما یاتینکم کراشی تاسو ته رسول پیغمبران منکم دتا سنا من جنسکم پیغمبران بتا سنا راضی انسانان وای یقصون علیکم آیاتی بیانی با تاسو ته آیتون زما فمن اتقا نو چا چیزان بچ کو د شرک نا شرک اعتقادی نا شرک فعلی نا د هر قسم ګنا نا ظلم زیاتی نا فحشاونا واصلح او درست ک عمل خپل فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون نبی سیرا پدی جنت کې او نبدی غم جنوی والذین کذبوا بآیاتنا او هغه څوک چې تکذیب وکړ دروغجن کړل آیاتونه زما حکمونه زما واستكبروا لوی وکړه عنها د دینا اولئک اصحاب النار دغه دی خاوندان دور هم فیها خالدون همیشه به په دې جهنم کې همیشه ای ماته وګوره ماته وګوره وس شعر کا وس شعر کا بیا بدنیر شي سکه وس شعر کا یا خو خدای پاک